مړه ته خو هغه رورې چې تا د دغې خور په مال عمره وکړه ستا دا خور دا ستا د هغه سپینګیري پلار لور تا ته امانت پاتې شوی چې ستا د پلار په مال کې ستا حصه ده ای لالاجي چې څنګه ستا د پلار په مال کې ستا حصه ده دقه شان ستا د پلار په مال کې د دغې تورسرې غریبې زنانې حصه ده ورته وایي دا دې ګورې اخري راتللو آینده دپاره دې په دې کور وینینم عجیبه خبره دا ده ستا لونه راورسېدلي لونه دې واده شوې او ستا خور غریبه پسې بار بار رشته راځي او هغه لا اوس هم ناسته ده مړه ته خو هغه رورې چې تا د دغې خور په مال عمره وکړه تا د دغې خور په مال حج وکړه ستا د دغې خور په مال باندې تا مزې وکړې تا بنګلې جوړې کړې ځکه ستا دا خور دا ستا د هغه سپینګیري پلار لور تا ته امانت پاتې شوی دی ته چې د دې خپل پلار د زویتوب دعوه کوي چې زه د دې خپل پلار زوی ما نو ستا دا خور هم د دې دعوه کوي چې زه د دې خپل پلار لور یم څنګه چې ستا د پلار په مال کې ستا حصه ده ای لالاجي چې څنګه ستا د پلار په مال کې ستا حصه ده دقه شان ستا د پلار په مال کې د دغې تورسرې غریبې زنانې حصه ده مړه لږ سوچ وکئ تاسو چې ودونه نه وکړي تاسو له خویندو چایونه پخ کړي که نه وایه ستاسو میلمنې پاللي که نه میلمانه ستاسو دپاره د پېشمني او د روژه ماتي تیاری کړی که نه دی کړی نن هغه خور د میراث نه محرومه ده هغه خور غریبې که نن په ټوټۍ کې د خپل رور نه د میراث مطالبه وکړه رور یې ورته وایي دا دې ګورې اخري راتللو آینده دپاره دې په دې کور وینینم دا الله د رسول فرمان دی ویم دته عمل به پې کوئ رسول الله علیه السلام فرمایي وایي چا چې خپل یو ورور یا یوه خور د میراث نه محرومه کړه هغې له میراث ورنه که الله تعالی به دا سړی د جنت د حصې نه محرومه کي ته خو عبادت دی لکه چې ما ته به جنت میلو شي حج له چې تلې دې دپاره تلې چې زما الله ما نه رضا شي یاد وساته ستا د الله رضا ستا په دې کور کې دقه تورې سڼې دقه تورسرې خور د دقې رضا کول ستا د الله تعالی په رضا کې دي یو روایت کې راځي قیامت په ورځ به الله اعلان وکړي قم من علیه الحق بیا به فرمایي قم من له الحق هغه خلک باسئ د چا چې په چا باندې حقي بیا به اعلان وشي هغه خلک هم باسئ د چا چې حقي په دې کې به یو تورسرې زنانه پاسي وایي به یا الله زما په دې رور زما حصه ده په ده زما مال دی په ده زما حق دی یا الله زه په یو غریبه کورنۍ کې واده وم ما ته خلکو پیغورونه کړي هر سړی د خپلې خور باره کې سوچ کوي شابه یا الله زه په یو غریبه کورنۍ کې واده وم زما د کوټې سامان نه زما خوراک سکاک نه زما په کندو کې به اوړه نه او یا الله زما د رور زما په مال مزې کړي دي خدایه نن د دې خپل رور نه مال غواړم الله به اعلان وکړي فرشتو ته به ویې فرشتو لاړ شئ د دې تورسرې د دې رور په عملنامه کې چې څومره ثوابونه دي شابه هغه ته راولئ د دې زنانه په عملنامه کې واچوئ الله به سره د علم تپوس وکړي د دې زنانه هغه حق پوره شه فرشتې به ورته وایي الله نه دی پوره الله به اعلان وکړي د دغې زنانه دا ګناهونه روانئ د دې رور په عملنامه کې واچوئ قرآن وایي وتحمل اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ای رورا خپل بوج به م اوچتې تا چې په ځوانۍ کې څه څه کړي دي هغه به دې په دې اوږو پراته وي